गाड़ी और माशूम वाली पुलिस गाड़ी रहा तख्ती दले एक मिनट क्या वाली दा पुलिस गाड़ी सो को सर मोबाइल गाड़ी दे तख्ती दले अस्पताल کې موجود یو چې دلته یو واقعیا په پارلې روډ باندې راغلی دا د لوایقین چې هغه په ریپورت هسپتال کې چې دا موجود دی ډډ باډي چې دا هغه هسپتال ته راوړل شوی دا دلته چې کم دا غوړي رشتہ دار دي یعنی شاهدین دي دا غوینه تفصیل له درته وایم ما چې دا واقعیا څنګه را لا سټیمو تاسو سره راځه ټیم دا سټیمو ما تقریبا 3 بجې وی یا 40 بجې دا زما ورېره دا روډ کې با زما دکان دی هغه یا با وخت یا با وخت د پولیس بونس او هغه د موبایل هغه والی دا موبایل دی په مخه باندې درته وای د دې عمر څونه د ماشوم د دې عمر تقریبا 12-13 سال عمر دی د ماشوم او تاسو بیا دلته په ریپورت هسپتال ته ماشوم وبسئ په ریپورت هسپتال ته ډاکټر صاحب ډاکټر امجد صاحب راغله هغه په موټر کې هغه په شاته را روان ډاکټر صاحب راغله ډیډ باډي وړي نو تاسو څه شکایت دي تاسو د پولیس په یار نه درج کوي سم مسله پولیس وایي چې بهر درج کوي خو لکه څنګه دا دغه نه چې قانون دی هغه موبایل چې هغه والی دا هغه موږ ته نه پیژنو چې څوک دی هغه والی دا نو پکار دی چې دغه موبایل دې ته ولاړ وي دې رات پته کړی دی هسپتال اتی په مخه تختیدل دی هر څوک بالکل هغه چې هر څوک دی نو حق دا چې دا ولاړ وي دا ماشوم رات پته کړی وي کدا مړ وي کچ باندې دا موبایل له چا سره روانو دا یا خدای خبر دی درته وایي چې ډاکټر امجد روانو مینه یو په شاته اوس مده خدای ته پر دا هغه سره ها بالکل دغه څنګه سي دغه نشته یو بل نه بل ماشوم ډاکټر امجد صاحب ګاډي چې دغه شاته را روانو مخې ته موبایل را روانو ډیر زیات په هاي سپیډ باندې ډیر زیات هاي سپیډ هغه نیول او لکه دې سینې بریک ونیو 10-12 میټر چې دی خویدل یو بریک کې کوم زمو ماشوم یو لختې ته تللی و چې موږ راچو تکړه بیا موږ رالو دی خوا زما په دې لستونه د عینیم پرتی دیاله په صرفیات به خبرالو ډاکټر امجد ګاډي وته ودرېدو موټر ته هغه موټر ته ورچو تکړه او موبایل چې دا والی واغه موبایل نه پاساته بیا موږ د ریپورت هسپتال ته دلته رااله ډاکټرانو نور کله چې د غریب سړی او د غریب عوام مطلب څه مسله راشي د سرکار سره سرکار وته وای راشه چې زه د لاول راپورټ ولیکه وروسته به ستا دغه ته علاج شروع شي نن چې موږ رالو نه راپورټ نه پایار او ډایرکټ په مریض باندې لاړل ډاکټر ما د هسپتال ډاکټر باندې نه غدي وای تاسو خبردار زمون خبره او خچدای دا سهیل باچا تاسو چې ما تعلق په تفصیل وایي دې ماشوم هغه زی تر یې متر موجود دی هغه هم واقفلو دا واقع چې څنګه راغلی دا په پارلۍ کې چونکې پارلۍ کله چې کم دی د حمید آباد نه والا تر ډهرې پورې په دغه روډ باندې د جمعې په ورځ د بېشماره موټرسایکلو چې دي هم واقعیات راځي او دغه رنګي د حمید آباد په هر دویم کور کې چې دی نو د دغه حادثې ښکار چې دی ماشومان یا مشران خلک دي هم په دغه روډ باندې بریکر نشته سپیډ بریکر نشته او دا واقعیت چې دی د ډېډور نه تر د ډهرې پورې په دغه روډ باندې کم چې د شلتالانو ټرکونه ځي یا د کم پروټوکول ګاډي ځي نو هغوی له هم دا پکار ده چې دغه ځای آبادي ده او د آبادۍ د خیبر پښتونخوا کم هایوې چې دی په هغې باندې حفاظتي بورډونه هم پکار دي دغه ځای بریکرز هم پکار دي او دا واقعیت چې دی دا نوي نه دا بېشماره واقعې راځي سوچو لیکینه به هم معلومات الو باچا صاحب را سره موجود دی جی باچا صاحب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نن چې دا کوم واقع شوې ده ډیره د افسوس خبره ده دا ټول خلک راغلی دی دونه مخې دا شوې ده کوم ماشوم چې وفات شوي دی د هغې پلار یا ورور هغه هم موجود دي موبایل تښتېدلی دی دا ذمهواري د موجوده حکومت ده دا ذمهواري د ډاکټر امجد ده دا زموږ ایم پی ای دی دې عوامو دله اوټ ورکړی دی نن چې دا موبایل تښتېدلی دی پکار ده چې زر تر زره دغه موبایل دغه پولیس دغه ډریور ګرفتار شي او دله سزا ورکړی شي دا پولیس زموږ د دفاع لپاره دي دا ایم پی ای چې دله موږ اوټ ورکړی دا به زموږ تپوس کوي باقاعده ټول عوامو ته دا درخواست دی چې ټول په شریکه باندې ښه په ایماندارۍ په اتفاق راغونډ شي د دې پولیسو نه او له دې ایم پی ای نه به باقاعده تپوس کوو د دې ماشومې تپوس به کوو نن دا ماشومانه سبا زما ماشوم والی شي دا د دوی ذمهواري ده چې زر تر زره که دا پولیس دی که دا هر څوک دی باقاعده دا ګرفتار شي دا ذمهواري د موجوده ایم پی ای ده چې د دې مخکې روان دی پکار چې په دې ساعت باندې په دې تاړه کې پکار چې دا ابهار شوی په یو غریب سړی ابهار کېږي په ایم پی ای ابهار ولې نه کېږي درته ووایه د دې والد صاحب چې وو د دې دا کومه لوبه ده والد صاحب د دې دا بالکل غلطه ده پولیس ته واقعي هغه گرفتار شي هغه باغونه ابهار وشي دا شاخن دا واقعي چې کمرات دا دې بیا واقعي موري ده څنګه پولیس ته کېږي ولې چې دا ګوره وړي
دا وټوم نه لپاره ماشوم ورکیږي ته په کې پکار یو صحت باندې پایا شوی پایار ورکوي چر څو کې دا به مونږ ان شاء الله هر څو باقاعده پولیس هم دې ذمہوار دي ام پی هم دې ذمہوار دي چې ماشوم واله شو پکار دې چې په دې صحت باندې دغه گاڑی ور دي دا او دغه گاڑی دا ماشوم په تاسو راوړل اکسیډنټ کې کوم دا نه وي پته جو حالي دا اکسیډنټ کې دي دوه اکسیډنټ نو شو پکار دې ام پی هم ولاړل پکار دې پولیس گاڑی ولاړل پکار دې ماشوم ډایرکټ هسپتال ته راوړل خپل خلک په دې نه چې گاڑی ولې نه ورتي ای پایر ولې کیږي باقاعده زموږ عوامو ته ټول درخواست دی په اتفاق باندې که تلفون په اتفاق شو هم یو مسله هم ده حل واقعي تاسو په کوم نظر ګورئ دا وخت دغه روان دي نما مړه په دې د دې باندې چې څونه ماته انسان نه وي اوس بدقسمتي دا ده چې دا سرکاري ګاډي نه ده حادثه شوې ده ګاډي نمبر دا داسې خو نه چې ځنګل دی او سرکاري ګاډي ده چې څوک وخت لا خطرې دې ګاډي نمبر معلوم شوی دی چې نمبر معلوم شوی دی سړی به معلوم شي 2 منټه کې 10 منټه کې به سړی معلوم شي او د هر سړي خلاف به باقاعده د قانون مطابق کاروي دا به سړي خلاف هم کاروي کېږي چا چې دا اکسیډنټ دی چا په اخته شي او څوک چې په هسپتال کې انتشار کوي څوک چې دا حادثې له سیاسي رنګونه ورکوي او نور شور شغرب جوړوي دا خلاف هم کاروي مونږ د انتشار خلاف یو مونږ دې پوهېږو چې سرکاري ګاډي نه غلطي شوې ده د غلطۍ د څه سزا یې به ورته میلاوېږي هغه ته که هغه قصدن کړي د قصدن سزا به ورته میلاوېږي که هغه نه په خطا شي په خطا به میلاوېږي په دې روډ باندې روزانه اکسیډنټونه کېږي زموږ ګورو چې د ډنډور نه تر هرې پورې دغه څه چې تاسو په کې د جمعې په ورځ کمپاین چلوئ د موټرسایکل حادثات پیښو حادثات د خیبر پښتونخوا هایوې دغه د بریکر یا د سیفټي بورډونو دپاره په تاسو څه کومې ګامونه پورته کوئ چې په دې حادثاتو کې کمې راشي په دې باندې موږ څو ځله لیکلي هم دي څو ځله موږ هایوې سره او په دې سیزونو باندې خبرې اترې هم شوي دي په دې باندې د بریکرز لپاره کوم سپیډ بریکرز چې دي بورډز لپاره په دې باندې ریسنټلی خبرې اترې شوي او انشاءالله هغه به ولګي خو سیویلین ګاډي مشهورواله ده یو 2 ورځې مخکې سیویلین ګاډي په دې روډ باندې ما وی روډ یو څه خبرونه لیوډ ټریفیک دی په روډ باندې دا اکسیډنټ چې دا اختیار انسان دا وهل کم ګاډي یار دلته تاسو راشي راوځي تاسو سره کیمرا ده دا وهل کم ګاډي ا پولیس ته تل ګاډي تل 1887 هغه تل ته دغه جوړه دا واقعي چې کوم راغلی و په بریکوټ هسپتال کې دا وخت ډېډ باډي چې دا هغه پرته ده او موږ مزید کوشش کوو چې هغه ځای ته ځان ورسوو چې تاسو طالبان چې دی هغه وښیو د دې صورتحال نه تاسو خبر کړو د حمیدآباد نه تر د ډهرې پورې په دې روډ باندې مختلف حادثات چې دي هغه مخې ته راځي نو د لواحقینو چې کوم دغه په هغې باندې اس ډي پي او ساجد ممتاز هم خبرې وکړې اس ایچ او غالېږی چې دی هغه پې هم خبرې وکړې او د واقعي خلاف چې د تحقیقات پیل کړی شوي دی او موبایل ډرایور چې دی د هغه خلاف چې دی هم انکوایري پیل کړی شوې ده کومه ډیډ باډي چې ده هغه به هم تاسو ته کوشش کوو چې هغه وښیو او ریپورټ تاسو په سره څه طریقه باندې چې دننه بوځو تاسو ته به دا ټول صورتحال کمې دا ډبل 1 ډبل 2 ډبل 1 ډبل 2 خپل ملګري ته چې ډبل 1 ډبل 2 کوم ایمبولینس د مریض راوړو ډېر بچا د مریض راوړی ډیډ باډي چې دا هغې دپاره هم کوشش کوو چې کوم ایمبولینس دی یا د دوی چې کوم انکوایري دی تاسو چې کوم ډسکشن خبرې وکړې په دې مطمئن یو
تاسو ته مطمئن یې بالکل جی دا تحقیقات چې کوم سٹارټ دی په دې حواله باندې د فریدکوټ هسپتال دا موږ نه خپلې غچلې ما سره شو تلک صبر تو بچا تاسو په نه پرې دا کلر چې دا ګورا سہیل بچا خان دا رپورټ دی ته وی مراسله د رپورټ خپل یو طریقه وی په هسپتال کې مراسله وری کلی شي مراسله لاړ شي تانه تال ته اف آی آر وشي نو کومه فرض کا خدای دې نه کی رپورټ ناغشته نو دا مراسله بدلته نه لیکو چې دا وضاحت شوی د ډي سي پي صاحب چې کوم د موبایل ډرایور دی دا خلاف ګورا په دې کې چې مودي کوم رپورټ دی هغه رپورټ شوی دی چې دا نمبر گاډیو په دې لار روانو زما معلوم دی دا سرکاري ګاډي حوالات ترا ډرایور ما په حوالات کې چولې دی او زبر ټیک ټاک میډیا حوالات دا ماشوم په وړو باندې شاه خان اس پی او ساجد ممتاز په موقع باندې موجود دی او اف آی آر چې دی دا چې دی تاسو ګورئ جی بالکل جی تو سے بن شو کنه جی ډرایور چې دی د ګاډي هغه د پولیسو په کې رالو یتوا نو پاکي بیا چوکیدار چې راغه ډیر زیاته انجری و او دغه نو فرست ایډ ورته ټول ملاو شو هر سره ته شهید نور خدای چې راغه بس جانبر نه به سر تاسو په خپل ایمرجنسي حالات چې دغه کړي د مونږ له ځینې د پولیسو په واقع کې راغله مزید تاسو ته صورتحال خو چې دلته بهر کم صورتحال ده دا غینه هم تاسو خبرو چې دغه واقعي چې کومه ده د دې واقعي ډاکټر صاحب زموږ سره یو دوه خبرې وکړي چې دا واقعي چې رااله نو تاسو په دې په خپل ګاډي کې کوم ماشوم چې دلته راورسوله په څه صورتحال کې وای ډرایور هم گرفتار دی تاسو څه احکامات جاری کړي پولیس ته بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نه مخکې موږ سی ایم صاحب پروګرام دا غین روانو پېښور کې تقریبا 4-5 منټ د دې اکسیډنټ شو راغیسته غلط بیا زموږ سره ګاډي کوم ولې وی اکسیډنټ وشو ما چاواله دوی پته نه لګی چې چاوالی دا ماشوم خپل ګاډي کې کېنو مونږ په خیر عالم صاحب تکالو کو چې ایمرجنسي دا او تاسو الته کې سټاپ ماپ تیار کړئ مونږ بریکوټ ته روانیو ودین 5 منټ کې مونږ د پارلای نه دلته ځان نه رسولې ده او هغه دا وهلی دا سره تصویر هم ده دا تصویر چې کوم د ګاډي بمپر خراب شوی هغه هم ده د دې خلکو دا شک و چې دا چې د ډاکټر صاحب سره موبایل دی هغه والی دا یا ډاکټر صاحب والی دا نو زما ګاډه خدا غوړل او دا پولیس موبایل چې کوم د ډیوټي د ما سره نو دلته کې مونږ ډي اس پي صاحب ټول سټاپ راغون کو د تمونګوي چې ورته د دې پولیس د ګاډي په ټول هر څه مصروفیات پرې دي زمالنګي پېښور کې میټینګ ما دته وی چې دا سړي سره باقاعده پټوشته دا سړی فوراً گرفتار کا بلکې ما ډي پی او صاحب تم کالو کو ما ای جی صاحب تم کو ما ډي ای جی صاحب تم کو ای جی صاحب تم میسج پرې خو دو چې یو واقعي وشو او پاره کې ډرایور د پولیس ته اسینه چې پولیس دې کې چې تاسو روډ د تاسو په مومنت کوي په دې باندې بریکر نشته د اطلاع لپاره د خیبر پختونخوا هایوي سه بورډونه نه دی لګولي پس شومان چې د حادثې ښکار شو صح احکامات به جاری کړي بالکل تاسو خبره صحیح ده ما په دې کې لیټر کړی دی په دې کې کې پی ایچ ای باقاعده اپروول های کورټ حکم وکړي چې دا ټول لري کوي نو د های کورټ حکم مطابق هغه لري کړی په دې کې په اسمبلی کې باقاعده د سپیکر صاحب رولنګ هم پروت دی چې ما وته ویلي دي ما په هغه باندې باقاعده دغه چوت کړی دی چې دلته اکسیډنټ کیږي زموږ ډېر قیمتي جانونه ضایع کیږي دا سپیډ بریکر لګول په دې آبادیانو په علاقه کې نو الحمدلله زما چې کوم ریسپانسیبিলিټي وا خو تاسو ته پته چې عدالتونه سباله نشته چې عدالت په یو شی باندې حکم وکړي نو بیا ډاکټر صاحب دې لپاره بریج چې دا وخت تاسو منسټر یا صوبایي حکومت ته دغه لپاره حمید آباد پارلای یا د ډهاري په مقام کې دا خو تاسو